خجی نن د ټولو نه امپورټنت ټاپک څه دی؟ انډوپلازمیک ریټیکولم. تاسو په بوک کې هم دغه پیټرن دی او موږ به هم دا پیټرن فالو کوو. امپورټنت خبره دې ځای کې دا ده چې دا ټاپکس موږ ته بارها چې دی نو ښودلي شوي دي چې یاره چې موږ سره سیل دی او سیل کې organelles دي او organelle سمال organs ته ویل کېږي او د دې یو organelle دا کار دی او د دې یو organelle هغه کار دی. خو اوسه پورې که ته د سټوډنټ نه تپوس کې چې ته یاره ماته چې دی نو دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم یا وټ ایور انډوپلازمیک ریټیکولم ډیفاین کا، نو بیا هغه سره چې دی نو کلیر کټ جواب نه وي چې آیا زه اوس دې ځای کې چې دی نو څه ووایم، کانسیپټ د هغه چې دی نو کلیر نه وي. د دې نه مخکې موږ ډسکس کړه سایټوپلازم. سایټوپلازم موږ څه ته وایي چې هغه شیز یا هغه ایریا چې په هغې کې به دا انډوپلازمیک ریټیکولم پریزنټ وي، رایبوزوم به پریزنټ وي، ګولجی اپریټس به پریزنټ وي، نیوکلیس به چې دی نو په دې کې پریزنټ وي. نو دا ټوله ایریا ته به سایټوپلازم ویل کېدو. اوس په موږ چې په هغې کې دننه څه پریزنټ دي که نه هغه به وایو. په هغې کې لومبی نمبر چې کوم organelle دی که نه هغه انډوپلازمیک ریټیکولم دی. ګوره دې ځای کې چې دا څونه خبرې لیکلي شوي دي دا به ډیټیل سره ډسکس کوو، ځکه د دې ډیټیل ضروري دی. تر څو پورې چې دا د دې ډیټیل نه معلوم شوی نو ته په خبره باندې چې دی نو نه پوهېږي، نه راسې، نه یادېږي درته. صحیح ده؟ نو اسانې د بوک په شان خبرې به چې دی نو نه کوو. د کلاس 9 سټوډنټ ته کم از کم چې دی نو دومره ډیټیل پکار دی. په بوک کې دومره لیکلي شوي دی دا جوړئ دا جوړئ، څنګه جوړئ، ولې جوړئ، څه کار دی، دا نشته. صحیح ده؟ نو راځو انډوپلازمیک ریټیکولم ته. ګوره په میډیکل ټرم کې دا زه همیشه چې زه چاته څه ښیم یا زما څه سټوډنټ دي هغه ته زه یو دا خبره خامخا کوم چې په میډیکل ټرمینالوجیز کې که ته وګورې که نه نو په هغې کې د نوم نه به چې دی نو نیم په نیم هر څه ته ظاهر شي چې آیا د دې شیز مطلب څه دی. اوس انډوپلازمیک ریټیکولم لی چې دی نو انډوپلازمیک ریټیکولم نوم ولې یې ښودو؟ دې کې داسې څه چې دی نو خاصیت موجود و چې دی له انډوپلازمیک ریټیکولم نوم کېښود. دی له لایټ ولې نه یې ښوده، دی له موبایل ولې نه یې ښوده، دی له مارکر ولې نه یې ښوده نوم، انډوپلازمیک ریټیکولم یې ولې کېښود. نو دا وړومبی کوېسچن دی ځای کې چې دی نو دا جوړېږي. د کوېسچن باندې به زه یو خبره کوم اخره کې بیا ډسکس کوو. ګوره انډوپلازمیک ریټیکولم یو دی انډوپلازمیک یو دی ریټیکولم. انډوپلازمیک څه ته ویل کېږي؟ هغه ریجن آف سایټوپلازم چې هغه د سایټوپلازم کې دننه پریزنټ وي، مطلب انر ریجن آف د سایټوپلازم ته به چې دی نو موږ څه وی انډوپلازم بیا ورته وي. نو چې دی کوم انر ریجن آف سایټوپلازم وکته که نه نو دی وی چې یاره په دې انر ریجن آف سایټوپلازم کې یو داسې سیز پریزنټ دی چې هغې ته موږ څه وایو انډوپلازمیک به وایو. انډوپلازمیک مطلب دا چې هغه یو organelle چې هغه د سایټوپلازم په انر ریجن کې پریزنټ وي، په دننني ایریا کې پریزنټ وي، دې ته به انډوپلازمیک ویل کېږي. ریټیکولم به څه مطلب وي؟ ریټیکولم مطلب دی چې لیټل نیټورک. نیټورک څه مطلب دی؟ نیټورک مطلب دا دی چې یو مش غونته کې، یو جال غونته کې، ټیک ده، یو فولډ شوی غونته کې جال، یو راغونډ شوی غونته کې جال، دې ته چې دی نو ریټیکولم ویل کېږي. یو لیټل نیټ نه نیټ کم چې تاسو مونږ نیټ بیډمنټن والا نیټ شو کم چې دا کبانو وغیره دپاره دا نیټ استعمالیږي دقې ته مونږ نیټ چې دی نو وایو. نو دا لیټل نیټورک څه مطلب دی چې او دې ته نیټورک ولې ویل کېږي؟ نیټورک ځکه دې ته ویل کېږي چې دا یو نورو organelle سره چې دی نو اټیچ وي. هغه بعد کې ډسکس کوو. خو د دې د ریټیکولم مطلب څه چې یو لیټل نیټورک یا یو ممبرینیس سټرکچر چې ممبرینز وي پکې، لیئرز وي پکې. صحیح ده؟ د یو لیئرز نه چې دی نو هغه جوړ شوي وي نو دغه نوم چې دی نو راووته ریټیکولم. نو دې ته مونږ بیا څه وایو انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس انډوپلازمیک ریټیکولم what is endoplasmic reticulum? So endoplasmic reticulum is the organelle which is present in the cytoplasm, inner region of the cytoplasm. ٹھیک ده؟ انر ریجن آف د سایټوپلازم نه چې دا مونږ سره پریزنټ دی په دې کې نو دا بیا جوړ شوی د څه نه دی، دا خو به د څه نه جوړ شوی وي که نه. نو بیا به مونږ څه خبره کوو چې دا به مونږ سره سټرکچر وي د دې. سټرکچر څه مطلب دی؟ د سټرکچر دا مطلب دی چې آیا دا جوړ شوی څنګه دی. نو لومبۍ خبره خو دا یاد ساتئ چې اټ از ممبرینیس. ٹھیک ده که نه؟ ممبرینیس دی مطلب لیئرز پکې پریزنټ دي، لیئرز. د ډایګرام به چې دی نو جوړو بیا به په هغې باندې چې دی نو خبرې کوو چې ممبرینیس سټرکچر دی، لیر سټرکچر دی، سیک لایک سټرکچر دی، واړه چې دی نو داسې سیک لایک سټرکچر دی د دې. نو په دې کې به نور هم څیزونه پریزنټ وي، لومن به پریزنټ وي، cisternae به پریزنټ وي، tubules به پریزنټ وي، ribosomes به پریزنټ وي، integral membrane protein به پریزنټ وي او peripheral membrane proteins به پریزنټ وي.
ګوره دا امپورټنټ خبرې دي. که یو کس اوس دا وایي چې آیا دا چې دی نو ما سره ډېر زیات ډیپ دی، نو هیڅ ډیپ نه دی. تا ته دا چې دی نو نه یادېږي، دا په ډایګرام کې چې دی نو موجود دی. ممبرینیس سټرکچر به ټیک ده، لومن، سیسټرنی، ټیوبیولز، رایبوزومز دا به پکې چې دی نو پریزنټ وي. څنګه به پریزنټ وي اوس دې ځای کې چې دی نو مونږ ګورو. دا ډایګرام به چې دی نو د دې فنکشنز دپاره هم ډسکس کوو، خو دلته کې د دې سټرکچر دپاره یو رف غونته کې ډایګرام جوړو. لیټ سه دس از نیوکلیس، دا مونږ سره چې دی نو نیوکلیس دی، د دې نه چې دی نو داسې یو کنیکشن چې دی نو راوتی وي. صحیح ده؟ دا کنیکشن چې کوم دی دا مونږ سره دا داسې فولډینګ لایک سټرکچر وي دی. ټیک ده؟ دا فولډینګ لایک سټرکچر وي دی. او دا فولډینګ لایک سټرکچر چې کوم دی که نه، نو په دې کې به یو وي سموت او یو به وي رف. رف چې کوم دی په هغې باندې به داسې ګرینیولز پریزنټ وي. څه به پریزنټ وي؟ ګرینیولز. ګرینیولز څه ته ویلې کېږي؟ داسې دانې به پریزنټ وي. صحیح ده؟ ټیک ده؟ دې باندې به داسې دانې چې دی نو پریزنټ وي. په ټول چې کوم ځای پورې پریزنټ دی دا به په رف کې چې دی نو راځي. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو رایبوزومز. دا چې کومې دانې ګرینیولز به پریزنټ دي که نه، دې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به رایبوزوم وایو. او دا چې کوم داسې دانېدار انډوپلازمیک ریټیکولم دې ته به مونږ څه وایو؟ رف انډوپلازمیک ریټیکولم. په دې خبره کلیر؟ اوس په راشو څه ته، د دې به یو بل پارټ وي. د دې به یو بل پارټ څه وي؟ د دې به یو داسې یو بل فولډینګ غونډې کې پارټ وي. صحیح ده؟ ډایګرام اکورټ بني، خو په ډایګرام باندې ځان چې دی نو پوه کې په دې باندې به دا رایبوزومز چې دی نو پریزنټ نه وي. ټیک ده؟ چې په کم یو باندې رایبوزوم چې دی نو پریزنټ نه دي، نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ وایو سموت انډوپلازمیک ریټیکولم. رف څه ته ویلې کېږي؟ چې رف وي، چې هغه شانتې سموت اوار نه وي. ټیک ده؟ او سموت څه ته ویلې کېږي؟ چې بالکل اوار وي، په هغې کې څه ګرینیولز وغیره چې دی نو رفنس پکې پریزنټ نه وي. د دې هر یو چې دی نو خپل کار دی. کم کار دی هغه به بعد کې چې دی نو وایو. اوس په دې کې چې دی نو مونږ څه خبره کوله، په ستاسو په بک کې یو ډایګرام چې دی نو ښودلی شوی دی. هغه بک والا ډایګرام که تاسو وګورئ که نه، نو په دې کې همدغه خبره لیکلی شوې ده چې یاره مونږ سره سیسټرني او دا شیزونه چې دی نو پریزنټ دي. صحیح ده؟ اوس سیسټرنیز چې دی نو څه ته ویلې کېږي؟ دا چې کوم مونږ سره دا والز دي که نه، دا والز د دې دا والز دا داسې تک وال وي. دا چې کله ته 3D انیمیټډ ویډیو وګورې په هغې کې به تا ته چې دی نو کلیر شي، نو دې ته دا سیسټرني ویلې کېږي. دغه شان دی چې د دې په دې منځ کې دا کم ګیپ دی، دا ګیپ. ټیک ده؟ دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته چې دی نو تا ته ویلې کېږي لیومن. لیومن یو ایریا ته ویلې کېږي چې د یو دوه سرفیسز د یو دوه ممبرین په منځ کې وي. ټیک ده؟ ښه، دغه شانتې یو ټولو نه امپورټنټ خبره دا کنیکټیویټي یې، دا یوه کنیکټیویټي، دا یاد ساته. دا کنیکټیویټي نه ده، دا هم چې دی نو امپورټنټ ده. صحیح ده؟ بیا دغه شانتې په دې کې داسې ټیوبز لایک سټرکچر هم پریزنټ دي چې هغې ته مونږ ټیوبیولز وایو. ټیک ده؟ ټیوبیولز ورته چې دی نو مونږ وایو. بیا د دې نه علاوه په دې کې انټیګرل پروټین او پریفرل ممبرین پروټین هم پریزنټ دي. د دې په دې ممبرین کې د دې سموت انډوپلازمیک او د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا کوم ممبرین دی، سیل ممبرین خو ته یاد دی که نه، هغه ممبرین دلته هم پریزنټ دی. سیل ممبرین والا ممبرین نه، د انډوپلازمیک ریټیکولم والا ممبرین دې ځای کې هم دی. اوس دا ممبرین چې دی که نه، په دې کې به ما سره پروټینز پریزنټ وي. او پریفرل ممبرین پروټین دا چې هغه پروټین چې اب د ممبرین نه اخوا وي، اب لرې چې دی نو سفر کوي، بل ځای ته په ټرانسپورټیشن کې. دا خبره به بعد کې ډسکس کوو. نو چې کله تا ته کوېسچن راشي چې وټ از انډوپلازمیک ریټیکولم، نو ته به څه ووایې چې انډوپلازمیک ریټیکولم از دیٹ ټایپ اف organelle which is present in the cytoplasm. It is divided into two types: rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum contains ribosomes on their surfaces, but the smooth endoplasmic reticulum do not have ribosomes on their surfaces. ٹھیک نا؟ بیا به دوسه وایي چې rough the structure of the endoplasmic reticulum is membranous sac-like structure which is made up of lumen, cisternae, tubules, ribosomes, integral membrane and peripheral membrane protein. tubules ته ویل کېږي، پایپونو ته ویل کېږي، لوی پایپونو ته چې دی نو مونږ څه وایو؟ ټیوبیولز چې دی نو وایو. صحیح ده که نه؟ نو دا خبره خو په دې ځای کې چې دی نو
کلیر. دې کې زما په خیال چې دی نو نور څه نشته. اوس به مونږ څه ته راشو؟ اوس به راشو د دې فنکشن ته. د دې دا دوه ټایپس چې کوم دي نو د دې څه کار دی، د دې یو څه کار دی، د دې بل څه کار دی. دې باندې به چې دی نو ځان له کلیر کوو. هغه به څنګه کلیر کوو؟ هغه به مونږ داسې کلیر کوو چې د دې دا سټرکچر مونږ لومبې له غونډې کې وپېژنو. څنګه به سټرکچر پېژنو؟ نو مونږ سره دوه ټایپس دي. انډوپلازمیک ریټیکولم څو ټایپس دي؟ دوه ټایپس دي. رف انډوپلازمیک ریټیکولم، سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. رف په څه ته وایي چې په کم رایبوزوم پریزنټ وي، صحیح ده. سموث په څه ته وایي چې په کم باندې رایبوزوم نه وي پریزنټ. نور دا ټول سامان به په دې کې وي، خو دغه ډیفرنس به په دې کې خامخا چې دی نو موجود وي. اوس دې ځای کې به یو خبره کوم. هغه خبره دا ده چې یاره جی رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې رایبوزومز پریزنټ دي او دا ګرینیولر دي، دانېدار دي. نو د دې رایبوزوم پکې څه کار دی؟ د دې رایبوزوم خو هم څه کار وي؟ ګوره الله پاک چې یو شیز پیدا کړی دی که نه، او زموږ په باډي کې یو شیز دی، د هغې به خامخا چې دی نو څه ناڅه کار وي، بغیر کار نه نشته. هغه الله پاک چې دی نو په قرآن مجید کې هم چې دی نو فرمایي چې مونږ چې دی نو هر انسان یو مقصد له پیدا کړی دی، یو مقصد دی. د هغه مقصد چې دی نو رانیول پکار دی. او انسان نه کوېشن کوي چې یاره تا چې دی نو دا سوچ وکړو چې ته چې دی نو ما بغیر مقصد نه پیدا کړي. نو هسې که مونږ دې ته سوچ وکړو نو د انسان مقصد څه دی؟ هر انسان مقصد له پیدا دی، نو څه مقصد کیدی شي؟ بس دغه مقصد معلومول پکار. مقصد به تا د څنګه معلومیږي؟ مقصد به تا د داسې معلومیږي که نه چې ته خپل سټرنګث وپېژنې، چې ته په کم یو شیز کې تکړه یې، او هغه تکړه چې کوم ستا کار دی هغې کې ته خلکو له چې دی نو څه فایده ورکولی شي، د الله په لار کې چې دی نو ته څه فایده کولی شي. صحیح نه؟ اوس دې ځای کې مونږ څه خبره کوو؟ دې ځای کې مونږ امپورټنټ خبره ده کوله د ګرینیولز، protein synthesis, protein folding, protein transport, quality control, synthesis of integral membrane protein. صحیح ده؟ دا ټول خبرې چې دی نو مونږ کولې. اوس په څه ته راشو؟ اوس به لږ د دې ډیټیل ته راشو. ډیټیل د به څنګه راځو؟ ګوره رایبوزوم خبره مونږ کوله چې دا رایبوزوم دلته پرزنټ دی، نو دی به څه کار کوي؟ نو یاد ساته دی به څه کوي؟ دی به پروټین جوړوي. یا څه به جوړوي؟ پروټین به جوړوي. پروټین به ولې جوړوي؟ کوېسچن دی. پروټین به د دې دپاره جوړوي، پکار و چې تا په لاست لیکچر کې چې دی نو دا زده کړی و، خو بیا هم درته زه دلته یم چې ستا د سیل چې څومره اکټیویټي ده نو په هغې کې مونږ دا ویلي وو چې آیا مونږ سره پروټینز پریزنټ دي، او پروټین ایکټس لایک ان انزایم، انزیمټیک اکټیویټي کوي. انزایم تا سره ټول کار چلی، پروټینز تا سره چې دی نو ټول کار چلی. پروټینز تا سره هارمونز او دا شیزونه ریکګنایز کوي، مخکې کوي، رستو کوي. دا ټول کار د پروټین دی. نو پروټین نه بغیر خو ستا ګزاره نشته. څنګه چې په جیم کې د یو باډي بلډر بغیر د پروټین نه چې دی نو کار نه کېږي، دغه شان زموږ په باډي کې د پروټین نه بغیر هیڅ کار نه کېږي. صحیح ده که نه؟ نو لومبۍ خبره چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم به ما سره رایبوزوم جوړوي. رایبوزوم به جوړوي که نه؟ ولې به جوړوي؟ په دې خو مونږ پوه شو چې آیا څونه هم چې سیل اکټیویټیز کېږي، لکه دا سینتھیسس چې کم کېږي، دا فولډینګ، ټرانسپورټیشن، کنټرول، انټیګرل ممبرین، دا څونه چې دا کار به کېږي، او دا لیپډ سینتھیسس، ډیټاکسیفیکیشن، دا څونه سټوریج، سیل سیګنلینګ، دا ټولې قیسې دا به څوک کوي؟ دا به پروټین کوي. ولې خو مونږ ته جواب میلاو شو. اوس دلته کې کوېسچن دا دی چې دا پروټین به دې جوړوي څنګه؟ صحیح ده که نه؟ دا کوېسچن امپورټنټ دی. نو یو کوېسچن دا سره راغی چې پروټین سینتھیسس به کېږي د رایبوزوم د وجې. د رایبوزوم د وجې چې کېږي، نو دا رایبوزوم ته دا څوک وایي چې یاره ته دا پروټین جوړ کا. نو امپورټنټ خبره په دې ځای کې څه راله چې مونږ به دلته کې یو سټیپ چې دی نو ډیفاین کو. هغه سټیپ به څه وي چې مونږ سره دی ستا ډي این اے، ټیک ده؟ دا ډي این اے تا سره پرزنټ ده په نیوکلیس کې، ټیک ده؟ دا نیوکلیس چې دی نو میسنجر آر این اے مونږ سره راولیږي. دا میسنجر آر این اے کې مونږ سره څه وي؟ جینیټک انفارمیشن وي. په دې ځان پوه کې جینیټک انفارمیشن وي. دا جینیټک انفارمیشن ریډ کوي څوک؟ ریډ بای رایبوزومز، ٹھیک ده؟ د رایبوزومز ریډ کوي، او چې رایبوزومز ریډ کی نو دې ته نه څه جوړ کی؟ دې مونږ سره پروټینز جوړ کی. صحیح ده؟ ښه، دا جینیټک انفارمیشن د څه په باره کې دی؟ دا د پروټین په باره کې. په خبره باندې چې دی نو ورسېدی او که نه؟ ګوره اسان الفاظو کې
رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی د طرف ځکه ویل کېږي چې په د باندې رایبوزوم پریزنټ دی د باندې رایبوزوم پریزنټ دی نو د رایبوزوم کار څه دی پروټین جوړول پروټین مونږ سره دی د چا په خوله باندې چې جوړوي نو دا دی جوړوي د نیوکلیس په خوله باندې د چا په خوله باندې د نیوکلیس په خوله باندې او دا نیوکلیس چې کم دی نو دی په دې کنیکټیویټي دا چې کم د رف انډوپلازمیک ریټیکولم د دې نیوکلیس سره اٹیچ دی کنه نو په دې کنیکټیویټي باندې چې دی نو ما سره سره راځي دا کنیکټیویټي په ذریعہ باندې ما سره دا messenger RNA د نیوکلیس نه چې دی نو راځي د نیوکلیس نه چې دا messenger RNA سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ته راشي نو په دې messenger RNA کې ما سره څه پریزنټ وي په messenger RNA کې ما سره جینیټیک انفارمیشن پریزنټ وي دغه انفارمیشن د چا په باره کې وي د پروټین په باره کې او دا پروټین چې کوم دی دا جینیټیک انفارمیشن دا سبق چا لورځي دا رایبوزوم لورځي چې کله دی دا انفارمیشن ریډ کی نو دی پروټینز جوړ کی دی ټول پروسس ته چې دی نو مونږ څه وایو دی ټول پروسس ته مونږ ټرانسلیشن وایو ټرانسلیشن دا چې څونه دا سټپ ما تاسو ته ډیفاین کړه کنه دې ته څه ویل کېږي دې ته ټرانسلیشن ویل کېږي او دا ټرانسلیشن ما ته چې دی نو څه ډیفاین کوي دا ټرانسلیشن ما ته دا ډیفاین کوي کنه چې آیا ما سره چې دا جینیټیک انفارمیشن راځي نو د دې کار څه دی په خبره باندې چې دی نو رسېدی اوس به چې دی نو دویم ته راځو دا پکې د ټولو نه امپارټنټ یو سټپ دی چې په دې باندې تاسو کلیر شي چې او یاره ډي ان اے نیوکلیس ایم آر ان اے اینډ سو آن ټیک نه اوس د دې نه پس دا خبره خو دې ځای کې کلیر شوه اوس به مونږ څه راځو اوس دا باندې د خیر لیکلي ومه مونږ خو هلته مې ایکسپلین کول ده ځکه چې بیا پوه شي پروټین فولډینګ چې کله دا پروټینز جوړ شي که نه نو دی بیا فولډ کېږي په یو ویکیولز کې دا دی transportation vascular transportation په یو سیک لایک سټرکچر چې په هغه کې ویسکولر ټایپ غونډه کې سټرکچر او هغه ویسکولر ټایپ اف سټرکچر چې کوم دی ما سره څه کار کوي هغه ما سره کوي ستا ترانسپورټیشن صحیح ده کنه د یو ځای نه ترانسپورټ کول پروټین بل ځای ته چې کله دی تا سره پروټین جوړی کنه نو دی به خلکو له پروټین ورکوي یم ولی به پروټین ورکوي بیکاز هلته پروټین پکار دی ښه دا پروټین پکار صرف د سیل باډي د ساتلو دپاره نی د سیل سیګنلینګ دپاره هم وي لیټ سي انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه یو بل کس ته میسج لیږل غواړي صحیح ده چې کله دی یو بل سیل ته سیګنل لیږل غواړي نو دی به د چا په ذریعه باندې لیږي دی به هم د دې فولډینګ په ذریعه لیږي دی به د دې پروټین په ذریعه لیږي دی به د دې ټرانسپورټ په ذریعه لیږي نو دی به اول دا پروټین سنتھسس کوي دا به جوړی صحیح ده چې پروټین سنتھسس وشي بیا به فولډ کوي فولډ به کی صحیح ده چې کله فولډ کی نو بیا به ټرانسپورټ کوي بیا به د دې ځای نه وړي بل خوا که لیټ سي نیوکلیس ته پروټین پکار دی نیوکلیس ته به لیږي که لیټ سي سیل ممبرین ته پکار دی نو سیل ممبرین ته به لیږي که لیټ سي ګولجی اپریټس ته پکار دی نو ګولجی اپریټس ته به لیږي نو دا درې سټپ جوړول فولډ کول ټرانسپورټ کول او بیا کوالټي کنټرول کول ګوره دا یو سیستم دی لومبې یې جوړی بیا فولډ کوي بیا ټرانسپورټ کوي خو چې ټرانسپورټ کوي نو دی ولا کوالټي ګوري چې آیا دا پروټین چې کوم زه ټرانسفر کوم نو دا د کوالټي والا دی او که نه دی 2 نمبر خو نه دی خراب خو نه دی هارمفول خو نه دی زما د باډي دپاره نقصان دی خو چې دی نو نه دی زما د سایټوپلازم دپاره نقصان دی خو نه دی آیا دی به زما چې دی نو سایټوپلازم ته نقصان خو نه رسي نو دقې ته ویل کېږي کوالټي کنټرول زه تا ته وایم هلکه زمونږ د کلاس کوالټي څنګه ده ته ما ته ووایې چې یاره زمونږ د کلاس کوالټي ډېره خرابه زه به تا ته وایم یاره دا کوالټي به څنګه کنټرول کړو ته به ما ته ووایې چې یاره ښه لیکچر اخیستل پکار دي سټوډنټس اټینډ کول پکار دي سټوډنټ نه کوېسچنې کول پکار دي او کتل پکار دي چې آیا سټوډنټ له څه ورځي او که نه ورځي په دې ټولو سټپس باندې به ستا کوالټي کنټرول کړي نو دی به او کوالټي کنټرول هم کوي چې آیا ما سره دا پروټین چې دی نو د کوالټي دی او که نه دی که زه دی مخکې ټرانسفر کړم دی به فایده هم کړي او که نه دی به زما هغه میسج یوم سي او که نه دا هغه امپورټنټ خبره ده صحیح ده ښه بیا د دې نه پس چې دی نو ما سره څه دی سنتھسس اف انټیګرل ممبرین پروټین ګوره عمقه خبره ده انټیګرل څه ته وایي ضروري ته چې کوم تا سره ضروري دي هغې جوړول د چا کار دی د ده کار دی هارمون شو میسیجز شو ما تا ته ووایې که نه چې آیا موږ سره چې د دې کې د دنیا پارټس دي دا څنګه جوړېږي څنګه نه جوړېږي هغه ځان له یو ټاپک دی هغې ته نه ځو هغه ستاسو لا لیبل هغه عمره نه دی خو انټیګرل ممبرین پروټین به څوک جوړي تا سره دی به جوړي اوس امپورټنټ خبرې له مونږ رالو سیل سیګنلینګ خو مونږ ډسکس که که نه چې آیا دی چې دا سنتھسس فولډینګ ټرانسپورټیشن کوالټي کنټرول کوي که نه
نو دی به ما سره څه چل کوي، دی به ما سره د دې کوالټي چک کوي که نه، او دا دی د څه دپاره کوي، د سیل سیګنلینګ دپاره کوي. صحیح ده، سیل سیګنلینګ د بل سره کمیونیکیشن دپاره. د سیل گروث دا خبره پکې څنګه راله، نو ګوره د سیل گروث خبره دې ده کې داسې راله چې ستا پروټین نه جوړېږي که نه، که ستا پروټین نه جوړېږي نو ستا سیل گروث به نه کېږي. امپورټنټ خبره ده، که ستا سیل کې چې دی نو پروټین نه جوړېږي، لیپډ نه جوړېږي، کاربوهایډریټ نه جوړېږي، نو پاتې پکې څه شو؟ دغه خو ټول هر څه ضروري دي چې ستا انډوپلازمیک ریټیکولم تا نه ووته نو ستا ټولې قصې به ودرېږي. صحیح ده، ټرانسپورټیشنز به نه کېږي، میسج به نه فارورډ کېږي. په دې کې دا دی هم وایي که نه چې تا سره چې کوم سیل انډوپلازمیک ریټیکولم کار پرېږدي که نه نو څه چل به کېږي، په دې کې به تا سره کېږي کینسر. په هغې کې بیا یو پروسس دی آنکوجینیسس دی او څه داسې چې سیل گروث هغه خبره پکې راشي که نه. موږ سره 2 جینز دی، هغه آنکوجینز ان سپریسر جین، هغه اړخ ته نه ځو. خو امپورټنټ خبره څه چې دا پروټین تا سره نه جوړېږي. نو یو باډي بلډر چې پروټین نه اخلي هغه به مسل څنګه جوړوي؟ جوړولی شي؟ نشي جوړولی. اب پروټینز اخلي، چې پروټینز اخلي د هغه مسل گین به راځي، چې مسل گین راځي هغه به چې دی نو مسلز له شیپ ورکوي، نو سیل گروث په تا سره خامخا چې دی نو کېږي. صحیح ده، نو دا خو د دې تا سره شوي امپورټنټ خبرې د څه په باره کې، دا سیل سیګنلینګ او د گروث او د رف انډوپلازمیک ریټیکولم دا فنکشن په باره کې. اوس په چې دی نه څه ته راشو، اوس په راشو لږ شانتې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ته. ښه، سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی که نه د دې هم موږ سره هم زیات تر هغه فنکشنز دي، خو په دې کې فرق څه دی چې په دې باندې ګرینیولز نه دي پرزنټ، نو دی به رایبوزوم نه جوړوي. لیپډ سینتھسس به دی ولې کوي؟ ځکه چې زموږ په باډي کې لیپډ پکار دی. دا الریډي دا خبرې موږ په سیل کې ډسکس کړي دي، صرف او صرف دلته کې ایکسپلین کول پکار دي چې آیا دا ولې چې دی نو دی او څنګه چې دی نو کېږي. لیپډ سینتھسس به تا سره چې دی نو کېږي او ډیټاکسیفیکیشن به چې دی نو کوي. ډیټاکسیفیکیشن څه ته ویل کېږي؟ هغه مواد چې هغه زما د باډي دپاره خطرناک دي، زما د سایټوپلازم دپاره چې دی نو خطرناک دی، زما د سایټوپلازم دپاره چې دی نو هغه خطرناک دی، نو دی به مونږ سره څه کوي؟ دی به مونږ سره هغه بهر کوي. صحیح ده، چې هغه دی بهر کوي که نه نو زما سیل به سروایو کوي. که هغه دی نه بهر کوي نو زما دپاره به خطرناک وي. لکه لیټ سی دی کې به زه چې دی نو یو اګزامپل واخلم د ډرګ. لیټ سی یو ډرګ تا واخیستو، هغه ستا د فایدې دپاره دی، خو چې کله تا هغه ډېر واخلي یا چې کله هغه ته واخلي نو په هغې کې به څه داسې ویسټ پروډکټ وي چې د هغې به هېڅ کار نه د هغه به د سیل دپاره چې دی نو خطرناک وي. نو هغه به ته څه کوې؟ شړې به د کور نه به وباسي. صحیح ده که نه؟ نو هغه شړل څوک کوي؟ هغه صفا کول څوک کوي؟ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس په دې باندې پوه شوې؟ ښه، اوس راشه کیلشیم سټوریج ته. ګوره نیوټرینټس امپورټنټ دي ستا د باډي دپاره. پروټین یو نیوټرینټ دی، کیلشیم یو نیوټرینټ دی، کاربوهایډریټ لیپډ یو نیوټرینټ دی. دا ټول ما سره څه کې راځي؟ دا په نیوټرینټس کې راځي. د دې نیوټرینټ سټوریج ضروري دی. ستا په سیل کې کیلشیم نه وي، اکثر مونږ وایو که نه چې یاره په باډي کې ګلوکوز ختم شوی. دا ګلوکوز چېرته ختم شي؟ دا ګلوکوز هم تا سره په سیلز کې ختم شي، ځکه خو دا ټول حالات چې دی نو خراب شي. نو دغه سټوریج هم ضروري دي. دغه شان دي د کاربوهایډریټ میټابولیزم. لکه د کاربوهایډریټ میټابولیزم کوم ښه چې کله د میټابولیزم ورډ راشي که نه نو مینز چې اټ ویل سټور اینډ اټ ویل کنورټ اټ انټو د انرژي. دی به دې نه یو انرژي هم اخلي، سټور کوي به هم. لکه لیټ سی ګلایکوجن دی که نه، صحیح ده، نو ګلایکوجن چې دی نو دی به څه کوي؟ دی به بریک ډاون کوي هم او سټور کوي به هم، چې بیا ما سره کله په باډي کې د ګلایکوجن یا د ګلوکوز چې دی نو کمې راځي نو زه هغه پوره کوم په څه باندې؟ د دې په میټابولیزم باندې. اوس به راشو یو اخیری خبره ده چې هغه دی ټرانسپورټیشن. ټرانسپورټیشن څه مطلب دی؟ د ټرانسپورټیشن دا مطلب دی که نه چې دا څونه هر څه چې دا جوړېږي او دا پروټین سنتھسس کېږي نو دا به چېرته ټرانسپورټ کېږي مو که نه؟ دا د چا دپاره دی دا پروټین جوړي؟ څه ضرورت دی چې دی پروټین جوړي؟ ټیک ده، نو دی دا پروټین د څه دپاره جوړي؟ ځکه چې په سیلز کې تا سره پروټینز پکار دي. چې کله یو ځای کې پروټین یو کارخانه کې څه جوړېږي نه په دغه ځای نه ټرانسپورټ کېږي او که نه. زه به اسان اگزامپل چې دی نو درکم. لیټ سی یو امریکا یا چاینا ده یا زموږ نه چې څونه لرې ممالک دي یا پاکستان دی وټ ایور، هغه یو موبایل جوړوي او هغه چې دی نو بل ځای ته وړي، نو هلته پکار دی که نه؟ بیکاز هلته هغه شي د هغه شانتې نه جوړېږي، د هغه مارکیټ هلته جوړ دی. صحیح ده. زه به د نن سبا یو کامن اگزامپل درکړم. څونه چې تاسو سولر پینلز وینئ، دا سولر پینل زیاتره د چېرته نه راځي؟ د چاینا نه راځي. څوک ورسره په دې کې کمپیټ کولی نه شي، بیکاز د هغوی چې دی نو ریټ ډېر زیات کم دی، د هغوی چې کوم هغه ایکسپنسز دي هغه کم دي. اوس دا ولې چې دی نو د چاینا نه دلته راځي؟ بیکاز دلته کې ضرورت دی که نه
چې دلته کې ضرورت دی، دلته کې خلک اخلي او دلته کې خپل نه جوړیږي، نو ته بیا څه چل کې د بل نه به اخلي. دغه شانتي دې څه چل کوي، دې جوړی او نورو له ورکوي، جوړی نورو له ورکوي، په خپله هم اخلي، جوړی نورو له هم ورکوي، تر دې پورې نیوکلیس له هم چې دی نو ورکوي، چې نیوکلیس از د باس اف سیل. ټیک ده که نه؟ نو دا ټول کار تا سره د چا شو، د سورافر انډوپلازمیک ریټیکولم، د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس په دې کې که څه کوېسچن وي نو یو نظر یې وګورئ او بیا ماته ووایئ، که څه کومنټ سیکشن کې ویلی شئ یا واټ ایور چې په څه کې ویلی شئ. خو دا یو امپورټنټ ټاپک و چې هغه مونږ آلریډي ډسکس کوم. اوس په دې ځای کې چې کوم امپورټنټ خبره پاتې شوه که نه، هغه زه هر ټایم چې دی نو کومه، هغه څه ده جي، هغه ستاسو دا د بک خبرې، دا بک دا ګورئ ښه، دا پلیز دا ګورئ، ځکه چې دا نه ګوري فایده دې نشته. لیکچر دې وکتو، بک ګوره، بک کې درته نه میلاویږي بل ځای یې ګوره، خو دا کتاب مه پرېږده. کم کس چې کتاب ویلی دی کامیاب دی. صحیح ده؟ په دې کې چې دی نو څه راغلي دي چې په دې کې فلیټنډ سټرکچرز دي، سیسټرنیز دي، او بیا د دې یو ډایګرام هم ورکړی دی. خو د دې دا ډایګرام چې دی نو دا بیکاره ترین دی، په دې باندې څوک پوهیږي نه چې آیا دا څه چل دی او چېرته چې دی نو دا قصه روانه ده. نو ته به څه چل وکړې، ته به سمپل لاړ شې یوټیوب ته، ګوګل ته به ورکې د ډایګرام with the diagram of endoplasmic reticulum. تا ته به ټول ډایګرام خو په کوالټي HD کوالټي کې به تا ته چې دی نو هغه اوپن شي. صحیح نه؟ نو دغه یو خبره امپورټنټ ده په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې تا ته لږ غونډې کې د دې سټرکچر چې دی نو کلیر شي. لاست کې زه بیا یو خبره کومه چې انډوپلازمیک ریټیکولم ولې پریزنټ دی. همغه خبره ده، سل یو ملک دی، سل زموږ یو ورکوټې ملک دی، مالیکیولر ملک دی. په ملک کې خپل ادارې وي، هغه ادارې به تا سره څه کار کوي، هغه ادارې به خپل کارونه کوي. دغه شان د انډوپلازمیک ریټیکولم پکې یو کار دی، هغه کار دومره ضروري دی چې دا دومره پروسس په هغې روان دی، دا دومره ټرانسپورټیشن دا سیل سره کنیکټیویټي دا د دې د وجې ده. صحیح ده؟ دغه شان به مخکې راځي چې رایبوزوم، ګولجي اپریټس، دا څیزونه به پکې راځي. اب موږ ډسکس کوو چې آیا دا ولې چې دی نو دې سره کنیکټ دي، ولې یو بل سره چې دی نو دې کمیونیکیشن کوي. صحیح ده؟ نو اوس به تا ته دا پته لګېدلې وي چې د دې سیل سیګنلینګ څه مطلب دی، په انر سایډ اف د سیل کې او په آوټر سایډ اف د سیل کې د دې چې دی نو څه مطلب دی. صحیح نه؟ انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې به چې دی نو بل آرګینلی ډسکس کوو. د دې حوالې سره څه کوېسچن هم وي بلکل تپوس کولی شئ، او انشاءالله کوشش په دا کوو چې موږ دا چیپټر چې دی دا لږ زر راټول کړو. زه دې کې دا هر یو آرګینلی بیل ځکه کوم که نه چې بغیر نه کېږي د دې نه، ځان خلاصول نه دي پکار. د دنیا دونه ټایم د تا سره، دونه ټایم چې دونه ټایم د تا سره ښه په قلار یې ګوره تا نه څه. صحیح ده که نه؟ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به بل آرګینلی ډسکس کوو. السلام علیکم.